بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سیریز ندای ایمان پاغه کې نننۍ موضوع هغه بروسه او توکل دی. دنیا دا یو سفر دی، په دې کې به کله خوشحالي راځي، کله به غم راځي، کله به اساني راځي او کله به مشکل راځي. لیکن د دې ټولو حالاتو یو شیز په دې ټولو حالاتو کې یو شیز هغه د انسان زړه ته سکون ورکوي، هغه په الله باندې باور ده. په الله باور مطلب دا دی چې انسان به اول خپل مهنت وکړي، لیکن د دل او د زړه چې کومه سهاره ده هغه به صرف الله جوړي، او دې به دا ګڼي چې کامیابی صرف د الله په لاس کې ده، او چې الله سکی دا به ښه کوي، بد به نه کوي. قرآن کریم کې رب العالمین ارشاد مبارک ترجمه صدارنګ ده: اے ایمان والو، په الله باندې باور کول چې دی هغه پکار دي. توکل کول، د توکل کولو والا الله پاک خاص مدح فرمایي. څوک چې په الله باندې باور کوي، الله هغه چرته هم یوازې نه پریږدي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک مفهوم صدارنګ دی: که چرته تاسو په الله باندې داسې باور کوئ لکه څنګه چې په الله باندې د باور کولو حق دی، نو الله پاک په تاسو له داسې روزي درکړي لکه څنګه چې مرغول ورکوي. مرغۍ چې سهار خالی خېټه د خپل جال نه وځي او چې ماښام راځي نو خېټه ډکي، داسې به الله پاک تاسو له روزي درکوي. و د توکل مطلب دا نه دی چې ته لاس په نامه کې دی او کار چې دی نو هغه به الله کوي. داسې نه ده. ته به اول خپل مهنت وکړې، بیا به دعا وکړې، د هغې نه پس په نتیجه هغه په الله باندې پرېږدې. او چې ته کله په الله باندې باور کوې نو تا ته به دا پریشانیانې دا وړې وړې ښکاري، او ستا کم په زړه کې چې خوف دی، یره ده، هغه به ختم شي او په زړه کې به سکون راشي. الله د دې لارو نه د انسان مدد وکړي چې هغه د انسان په سوچ او سمج کې هم نه. توکل دا د مؤمن یو طاقت ده. توکل د انسان زندګۍ د انسان په زندګۍ په هر موړ کې همت ورکوي، چاهے حالات کې څومره مشکل ولې نه او چې ته په الله باندې باور کوې. کم خلک چې په الله باندې باور کوي هغه چرته هم نشي بیلړی. الله پاک ته موږ له د رښتیا توکل نصیب هغه راکړي چې موږ په الله باندې رښتیا توکل هغه وکړو. آمین.